د مو عزتمنې حضرت امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب شي منهاج العابدین شي یوه خبره لیکلې دو د شیطان متعلق چې شیطان چې کیمو ابلیس په مځکه باندې اتیا زره کله عبادت الله پاک ته کړی و خو د مو عزتمنې د هغې عبادت په وجه سره دغه الله پاک جنت ته داخل کړو بیا په جنت شي زندگی ژوند تېروله فرشتې سره په یوه ځای باندې هغه ځکه لګیا و عبادت یې کړو او چې کله الله رب العزت امتحان وخولي آدم علیه السلام پیدایش وشو هغې نه بعده بیا الله رب العزت حکم کو فرشتې ته چې او فرشتې تاسې آدم علیه السلام ته ټول سجده وکئ نو په هغه ټیم باندې شیطون چې کیمو ابلیسه د مو عزتمنې هغې سجده نه وکړه بیا الله پکې ډایرکټ نار نسی ډایرکټ یې اسمون نه مځکې ته نه غوروایي الله رب العزت پوښتنه ونه کو چې او شیطونه ابلیسه ته چا منې کړې د سجدې کړلې نه مو ته ستا حکم وکړو سجده مې ولې نه وکړه د مو عزتمنې دغه شیطون د ابلیسه دغه ورته ویایي دې څه ورته وویل یوه خبره د ژبې نه ووته خبرې په وجه سره په حقیقت چې خو د الله حکم نه انکار یې کړی و او تکبر یې کړی و او بل د مو عزتمنې دا تکبر د انکار په تشي باندې کړی و دا په ژبه باندې چې په ژبه باندې خالي دا خبره وکړه چې کله الله رب العزت حکم یې ته کو نو الله پاک ورته فرمایي چې شیطونه ما منعک ته چا منع کړې الله تسجد اذ امرتک چې کله مو ته د سجدې حکم وکړو د سجدې کړلې نه ته چا منع کړې نو مو عزتمنې شیطان دغه ځکایي دا خبره خالي وکړه انا خیر منه یا الله زه په دې نه بهتر یا خلقتنی من نار یا الله زه د یر نه پیدا کړی وخلقته من تین آدم علیه السلام د خورې نه پیدا کړی دا یا الله زه په دې نه بهتر یم دې بهترۍ په وجه سره چې دا ټکی خالي وکړو په ژبه باندې نو د مو عزتمنې اتیا زره کله عبادت یې ختم شو الله رب العزت دې په وجه سره اسمون نه مځکې ته ورولو الله پاک لعنت پوویلو فرشتې لعنت پویایي او بندګون په باندې لعنت ویایي د مو عزتمنې قیامت ورځې پورې په دې باندې لعنت ورېږي دا ویلي دا د ژبې په وجه سره ژبه څه د مو عزتمنې دغه دغه شي یوه ټوکړه ده خو ډېره وړوکې ټوکړه ده خو د مو عزتمنې د ژبې په وجه سره انسان اسلام ته داخلېدای شي کلمه وي اسلام ته داخل شي ټول کفر یې الله معاف کوم د ژبې په وجه سره ټول عمر عبادت ته کړی وي خو داس خبره د خوله نه وځي چې هغه سړی پابند کافر کیږي ټول عمر هغه کیم عبادت ته ختم شو لکه شیطان چې کیم و د مو عزتمنې اتیا زره کله عبادت کړی و ټول عبادت یې ختم شو دا ویلې دا خالي په ژبه باندې ټکی وکړو چې زه په دې نه بهتر یا الله زه د یر نه پیدا یم او دا د خورې نه پیدا ده د مو عزتمنې ژبه څه دو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څومره اوچا صحابي ده د مو عزتمنې په انبیاء کرامو نه بده او د امت شي په ټولو نه په خلق شي صحابه کرامو شي لویه درجه د پیغمبر نه بده درجه د ابوبکر صدیق تو دا د مو عزتمنې هغې متعلق ادریمي چې کله کله به دا ژبه څه دو دا ژبه به ونیوله دا ژبه به بهر روبوسله او چې کله روبوسله او صحابه کرامې طرف ته به متوجه شو ورته وي چې او صحابه کرامې دا ژبه وینه دا د غشي یوه ټوکړه دو دې ژبې په وجه سره به ډېر خلک په جهنم ته ځي نو مو عزتمنې ژبه څه دو صحیح طریقه باندې استعمالول پکار دي ژبه چې الله موږ ته تشې ترو کړي دو په هغه شی چې استعمال کړي ژبه الله موږ ته رو کړي دو د الله په ثنا باندې د الله په حمد باندې په دغه شی موږ استعمال کړي الله ذکر په وکړي په دا باندې غیبت نه د شمات نه د بختان نه دغه وقار نه دغه شی نه موږ ځای نه وسوتي د مو عزتمنې
ابو بکر صدیق په ونی ولا او هغه نه بعد به اورب بهار به روب سره او ته به چې دی و دی ژبه په سر باندې به خلق په جهنم تسی نو دی وجه نه مې عزت منه په چار دادو چې میجا ژبه صحیح طریقه سره استعمال کی په ژبه باندې دی الله ذکر وکي الله په یودي کی دا سنوي چې میشتو سه بدتینه وکي شیطان اتیا زرا کل عبادت خور سره خور شو عبادت ختم شو میشتو خود مې عزت منه اتیا زرا کل عبادت یا نشتا اتیا کلا میشو سے بدات نشتا سلویش کلا میشو سے بدات نشتا میشو د مې عزت من خپل په دنیوي په چارې لار شه لګیای او هغه شپه ورځ دغه ته نو سو دغه عبادت کړو خالی په دامن دی الله ختم کړو نو په چار دادو ته خبره مونږ میجه عمل وکي الله د دې مشته د عمل کول توفیق نصیب کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।